نن د ګل په سحر ترکیه او شام په شمالي برخه کې د 7.8 شدت زلزله شوې چې پکې تر اوسه پورې د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د 1300 نه زیات کسان مړه شوي دي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان په خبري غونډه کې ویلي چې په ترکی کې 912 کسان مړه شوي دي او 15400 جوړبل شوي دي. هغه ویلي چې د مخکې نه نشي کولی چې د مړو شمیره به څومره ته سیوا کیږي، خو امدادي کارونه روان دي او 300 ودانې غورځېدلې دي. او د شام د صحت محکمې ویلي چې د حکومتي ولقې په علاقه کې 316 کسان مړه شوي او د ژغورنې ادارې ویلي چې د باغیانو په علاقه کې د 100 نه زیات کسان مړه شوي دي. د ترکیې د کورنو چارو وزیر ویلي چې د لومړۍ زلزلې وروسته 20 نور جټکې مخصوص کړي شوي دي او د ترکیې له صوبې زلزلې ځپلې دي. یورپي یونین ویلي چې زلزله ځپلې سیمې ته د ژغورنې ټیمونه لیږلي دي. د فرانس، جرمني او برتانیې حکومتي مشرانو ویلي چې دوی تیار دي چې د زلزلې څخه اغیزمنو مرستې وکړي. اسرائیل او روس هم د ترکیې د مرستو ویلي دي. د امریکې د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان ویلي چې صدر جو بایدن د نړیوالې پرمختیا او نورو ادارو ته لارښوونه کړې چې د زلزلې ځپلو د مرستو جاج واخلي. هغه ویلي چې امریکا په ترکیې او شام کې شوې زلزلې د تباہۍ په ریپورتونو جوړه اندېښمنه ده او امریکا هر ډول مرستو ته تیار ده. ترکیه د نړۍ د هغه سیمو څخه یو دی چېرته چې وړاندې هم زورور زلزلې شوې دي. په 1999 کې په ترکیه کې د 7.4 شدت زلزله کې 1,000 کسان مړه شوي. نن د ګل په سحر ترکیه او شام په شمالي برخه کې د 7.8 شدت زلزله شوې چې پکې تر اوسه پورې د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د 1300 نه زیات کسان مړه شوي دي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان په خبري غونډه کې ویلي چې په ترکیې کې 912 کسان مړه شوي دي او 15400 جوړبل شوي دي. هغه ویلي چې د مخکې نه نشي کولی چې د مړو شمیره به څومره ته سیوا کیږي، خو امدادي کارونه روان دي او 300 ودانې غورځېدلې دي. او د شام د صحت محکمې ویلي چې د حکومتي ولقې په علاقه کې 316 کسان مړه شوي او د ژغورنې ادارې ویلي چې د باغیانو په علاقه کې د 100 نه زیات کسان مړه شوي دي. د ترکیې د کورنو چارو وزیر ویلي چې د لومړۍ زلزلې وروسته 20 نور جټکې مخصوص کړي شوي دي او د ترکیې له صوبې زلزلې ځپلې دي. یورپي یونین ویلي چې زلزله ځپلې سیمې ته د ژغورنې ټیمونه لیږلي دي. د فرانس، جرمني او برتانیې حکومتي مشرانو ویلي چې دوی تیار دي چې د زلزلې څخه اغیزمنو مرستې وکړي. اسرائیل او روس هم د ترکیې د مرستو ویلي دي. د امریکې د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان ویلي چې صدر جو بایدن د نړیوالې پرمختیا او نورو ادارو ته لارښوونه کړې چې د زلزلې ځپلو د مرستو جاج واخلي. هغه ویلي چې امریکا په ترکیې او شام کې شوې زلزلې د تباہۍ په ریپورتونو جوړه اندېښمنه ده او امریکا هر ډول مرستو ته تیار ده. ترکیه د نړۍ د هغه سیمو څخه یو دی چېرته چې وړاندې هم زورور زلزلې شوې دي. په 1999 کې په ترکیه کې د 7.4 شدت زلزله کې 1,000 کسان مړه شوي وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400